له پاکستان د اسناد لرونکو کډوالو د ایستلو په لړ کې د پاکستان صدر عارف الوی دا پریکړه د انتظامی پریکړه بللې او کډوالي د پاکستان د پالغړ بوج بللې دي. صدر عارف الوی ویلي چې 15 لکه خلکو ته د سلويختو کلونو پورې پناه ورکړې شوی. افغانان زمونږ مسلمانان رونه دي خو زمونږ په اقتصاد یې ډېر اغیزې شوی. کلاشینکوف کلچر ویل کیږي د افغان کډوالو راتلو سره سیوا شوی دی. د پاکستان صدر ویلي چې د افغان کډوالو سره د پاکستان په اقتصاد او روزګار اغیزې شوی. پاکستان د اکتوبر د 11 نیټې پورې غیر قانوني غیر ملکیانو ته د وتل وخت ورکړي او د 1 نومبر نه د افغان کډوالو ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ریپورتونو تر مخه د پاکستان نه تر اوسه پورې د 2 لکو نه زیات افغان کډوال بیرته ستانه شوي او یا ایستل شوي دي. د افغان کډوالو ایستلو د پریکړې او دغه عمل پیل کېدو وروسته د پاکستاني چارواکو افغانستان کې واکمنو طالبانو لخوا د یو بل په ضد د بیانونو لړۍ پیل شوی او وړکې ترنګلې شوي دي. ملګرو ملتونو نړیوال ادارو افغانستان کې واکمنو طالبانو پاکستان کې پښتنو سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان دغه پریکړې بیرته اغستو غوښتنه کړې وه خو پاکستان ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو د پاره نه ده، د ټولو غیر قانوني غیر ملکیانو د پاره ده. د پاکستان د صدر نه پوښتنه شوې چې د کډوالو بیرته لیګل په افغانستان کې واکمنو طالبانو باندې فشار اچول دي. په جواب کې نوموړي ویلي چې یو شکایت دی او هغه دا چې پاکستان بیا د کابل حکومت ته وایي چې د خپل خورنه په پاکستان کې مداخلت مه پرېږدي. غیر ریاستي عناصر دي د افغانستان نه پاکستان کې کاروایانې نه کوي او پاکستان په دغه لړ کې ثبوتونه هم ورکړي دي. پاکستان د اوږدې مودې نه په افغانستان تورونه لګوي چې د افغانستان نه په پاکستان کې ترهګري کیږي او په پاکستان کې واکمنو طالبانو تل دغه تورونه رد کړي دي او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ویان ضیب الله مجاهد په وروستو کې د پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ دغه ډول داو ته په خبرګون کې ویلي وو چې طالبان چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د پاکستان په ضد وکاروي او په پاکستان کې د نن امن په ځای کول د طالبانو ذمہواری نه ده. دوی یعنی پاکستان د خپل کورنۍ مسلې په خپل حل کړي او د خپل ناکامو ذمہواری دي په افغانستان نه چوي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا د پاکستان د صدر څرګندونو ته سمدستي کم خبرګون مهتا نه دراغلي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400